السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو امید ده تاسو بخیر. تاسو ته پته چې 14 مارچ را روان دی او ان شاء الله په ډیرو قوانینو کې په سعودي عرب کې تبدیلی راځي. د ډیر وخت نه پس په سعودي عرب کې د کفالت سیستم خاتمه د کوم مرګرو چې اقامي ختمي دي یا چا په کفیل باندې یا چا کیس کړی دی نو هغه مرګري دا ویډیو ټول وګورئ. زه تاسو ته یو څو شرایط دي چې د 14 مارچ نه پس به تاسو بغیر د دغه د شرطونو نه تاسو په دې کې یئ نو تاسو به نقل تاسو عقد کولی شئ. هیڅ شرط ضرورت نشته دوستانو. په هغې کې اولنی شرط دی چې یو سړی دی په ویزه باندې راغلی دی او د 3 میاشتو پورې د سره د صاحب العمل نه عقد کړی دی او نه ولې اقامه جوړه کړې ده او 3 میاشتو پورې هیڅ هم نه دي شوی نو ته د 14 مارچ نه پس په قلاره باندې لکه د ځان له سلوک وګوره او بغیر د پیشګي دغه نه د اطلاع نه ته تنزل عقد کولی شي چې کپنۍ ته ځي څوک ځان له وګوره بغیر د شرط نه ته تللی شي. یو خبره. دویمه خبره ویډیو کوي اوږده شي نو زما لاړ شي زما یوټیوب چینل باندې به وګورئ ځکه ټیک ټاک باندې پوره ویډیو نه راځي. دویم شرط څه دی دوستانو؟ دویم شرط دا چې د 3 میاشتو تنخواه تا ته نه ده میلاو شوی متواتر، یعنی په منځ کې د لږه لږه خرچه درکړی شوې ده خو د هغې ریکارډ نشي، یعنی په سیسټم کې تا ته د 3 میاشتو تنخواه نه ده میلاو شوې نو ته تنزل او ته عقد کولی شي بغیر د څه شرط نه. ټیک شو جي. دریم نمبر چې کوم شرط دی دوستانو، ستا کفیل پخوانی چې کوم هغه غیب دی یا چېرته په جیل کې دی یا چېرته بار د سعودي عرب نه وتی دی او هېڅ ته راتلو هېڅ امکان یې نشته که نه، نو په دې حالات کې هم ته د 14 مارچ نه پس بغیر د شرط نه کپنۍ ته یا مؤسسې ته یا مؤسسه وي چې څه وي هغې ته ورسره عقد کولی شي بغیر د شرط نه هېڅ دغه ته هم ضرورت نشته. څلورم نمبر چې کوم دی دوستانو، عقد عمل یا اقامه ایکسپایري یا اقامه د ایکسپایر د اقامې د لږ نه جوړه کړې یا رخصه چې کوم رخصه عمل چې کومي دغه د مؤسسې چې کومه رخصه هغه ایکسپایر ده نو په دې حال کې هم ته تنزل کولی شي بغیر د شرط نه عقد کولی شي بغیر د شرط نه. ویډیو انشاءالله پارت دویم به زه جوړ کړم. په دې کې نن څلور نور پاتې دي چې کوم شرایط دي دوستانو. دا ویډیو زما په یوټیوب چینل باندې تاسو کتلی شو. چا څه مسئلې زما سره په انسټاګرام باندې رابطه وکړئ. شکریه.